ته په شپېته کاله په دا خبره نه شوې پوه. ژر ژر ډوډۍ نه خورې، ژر ژر شوروا نه خورې، ژر ژر د شلومبو غړپونه نه کوې او سجدې ژر ژر کوې. ولې؟ هلته چې کښېنه زه سپین ږیری یم، ما ته څه داسې بیا مالګه شی را پوخ که، ما ته څه داسې بل منګه شی را پوخ که. دلته په لمانځه کې ستا او د کشني شیطان فرق سته که نسته؟ نو د الله رسول فرمایي لمونځونه به کوئ. داسې وخت به راشي عمر به شپېته کاله یې ټکی بیا نه یې زده، ټکی بیا نه یې زده. زما زه دومره ډېر نمازیان لرم، کله کله سهار جومات ورکوم، زه پر سلام ګرځېدو یم، هلته سپین ږیري پر سنتو ولاړ دي. موږ یې درته هغه دی مولا بجلیګر الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. هغه ویلې ول څوک چې د کوهي پر غاړه ولاړ وي مور ته وایي چې ورلکېږي، ورپسې ورپورې وه ټیم نسته، ورپسې ورپورې وه. ته دونه بې عقل یې، دونه بې وقوفه یې، دونه خدای او رسول نه غواړې، زده کړه نه غواړې. ډاکټر لره ورشې یوه پته ګولۍ درکوي، اته واره پوښتنه ځینې کوي څه رقم یې وخورمه، څونه وخورمه، ډوډۍ مخکې وخورمه، ډوډۍ بعد یې وخورم، ناشتې مخکې وخورمه، د ناشتې بعد. او دلته چې پر لمانځه باندې راشي د ډېره خیاله له ما پوښتنه نه کوي. ولې ستا په خیال خو زه په 3000 روپۍ مزدور ښکارم، د مزدوره څخه خلک پوښتنې نه کوي. انا بیا خو نو در معلومیږي. هو لمونځونه به سم کوئ، سم لمونځونه وکړئ، سم دا رکوع سجدې دا د منافق سړي لمونځ دی. کله کله سپین ږیري ووینم دلته ما بلې سپین ږیری ویل دی زړه مې پر وسوځل شو، پر الله مې زړه وسوځل شو. الله مالدا به وایي ما د خدای یو حق ما وراده حق ورمې